کوم سوال دی د تاسو کوم وخت آیا جنیان انسانانو سره واده کوي شي یا نشي کوي؟ بالکل. یا انسانان جنیانو سره واده کوي شي یا نشي کوي؟ موږ څه کله یوې خاص زمانې کې وو نو غټ هم ډېرې ډېرې خبرې مو ته هم اورېدلې وي، مو اورېدل د موږ ګرانو کوم مخاطبین دي اورېدونکي دي هغو هم اورېدلي دي. بالکل همداسې دي. څه خپیرې دی یا مثلا دا خپیرې غوندې ښه روغ دی فلان فلان خبرې دا ډېرې کې دي. موږ ډېر زیات هم دي دا شیان. نو دا څه د دې جواب زه بهترین طریقې سره غواړم څه ویر کوم. ټولو نه پیله زه بیا یم د جن تعریف کوم څه لکه څنګه کشف المراد کې تعریف کړی دی. بالکل. غی څه جن څه شی دی؟ جسم الجن جسم ناریون، دا د یو ور والا جسم دی، جسم ناری دی. بالکل. یتشکل باشکال مختلفه، مختلف شکلونه بدلی را بدلی. دا استعداد ورکشته ده کوشته څه کله ځانه مګی جوړ کی، کله ځانه خاروغه خځه جوړږي، کله سړی جوړ کی، مختلف شکلونه بدل کی. صحیح. بالکل صحیح دی. حتی الخنزیر او کلب دا ځانه سپی جوړوي شي، خنزیر جوړوي شي. دا مقدمه د خپل د خبرې لپاره. صحیح. نو وسرسو د خپل بحث ته آیا دا انسان څنګه خاور نه پیدا شوی دی؟ صحیح دی. خکی دی. بالکل. تین نه پیدا شوی دی. جسم مدی لري. جنیانو په باره کې د جسم لطیف دی. بالکل. صحیح دی. آیا دا سره کې یو ځای کې تمسک یعنی تماس کوي شي یا نشي کولی؟ بالکل. ټول نه پیله خدای فارس کا د باره کې څه ما ولټولو ډېر زیات څه علمي مستندات مو ته میلاو نه شو. نه او کې نه کې میلاو شو. اما عقل یو څه مستندات نه دی، یو منابع نه دی. کچیر عقل طرف ته مولور شو د دی ول کوم تعریفونه وکړو دا مخبل نظر کې وساتو یقینا یو خیر نتیجه ته مو رسیدې شو. بالکل. غدا دې څه کچیر اولا خدا انسان او جنیان دغه کوم ذات دا بدل دي سره کې فرق کوي. یو نری دی بل خکی دی. صحیح شو. کچیر مثلا امکان هم لري دی صورت کې امکان لري څه جن خپل اصل صورت نه وځي یو انسان صورت کې راشي. بالکل. شکل بدل کې یو انسان صورت کې راشي. بالکل. نو دی باره کې موټر زیات تحقیق وکړ دغه کلی نتیجه دا و څه دی ټایم کې امکان لري ځکه څه موږ د سنت مثلا محال دی امکان لري فرض کړئ یو جن مثلا خپل ځان یو خد شکل کې جوړ کړ. صحیح. خو یې څه دا کوم فرض کوه دوام شي دا بیا ډیر طول نه خوري هغه ټایم کې ممکن دوه هلاک شي ختم شي. یعنی کار ډیر زیات خطرناک کار دی. واده کیدای شي امکان لرو امکان باندې خبره کو خو زندگی نشي کوي. بل سوال ممکن د مو ګرانو مرګریو ذهن کې دارو شي ګرانو کتون کې فرض کا کچېره ودی وکړه. صحیح. آیا دغه بیا بچیم کې دی شي یا نشي کې دی؟ دا یو سوال دی ورسره سره یقینا دا سوال د ذهن کې صحیح دی. بالکل ذهن کې راځي. آیا دا بیا بچي نو دی په باره کې څه عرض وکړم څه دام کوم دی کچېره چا اورېدلي وي چې دا خپيري ودونه وکړو انسان سره دا دستانونه دي تخیلي دستانونه دي. صحیح دی. دی باندې اعتماد ما کو. صحیح دی. او دا مثلا ځنې خلک یې څه دا د پیریانو ولا اولاد پیریان دي دینه کې ده نشي دا لکه څنګه ما عرض وکړ د دوه مختلف جنسونه دي. لکه فرض وکړه خدای ما وکړ یو انسان دی یو حیوان څخه چې بد فعلی وکړه نو غنه خو د هیڅ ځکه چې نطفه جنس مخالف دی چې بچی پیدا کېدل د نسل معنا نه لري پیژنه لري. بالکل. لکه څنګه انسان بل حیوان نه دغه نزدیکی واجنه مثلا یو بچه پیدا ویږي نه اندیشانه فرض کا یعنی مو فرض کا خبرو کې امکان که فرض کا انسان یو پیری سره واده وکړ نو غنه هیڅ قسم ته بچی نه پیدا ویږي ورنه ځکه دا د قرآن خپل صریح د قرآن مخالف دی. ځکه قرآن کې غزه کې چې انسان یعنی انسان سره مخاطب دی چې تاسو اټول د ادم ذات نه یو د ادم په فرزند یو کچېره مثلا جن ولنده سوي بیا په کار دی د خبره نه وی کړي. صحیح دی. او زه خپل ګران نو کتون کنه وکن زه ډیر زیات معذرت غواړم کچېره دی بسونو کې نوزو ډیر احتیاط وکړ دی. صحیح دی. کچېره وسه پرمچانه خبر د سیوریدلې وی جنیانو ولا ودونو ولا نت ورک ډاګ دی ټول درویګ دی ورکې قسم طریقې نه حقیقت نه لري هیڅ حقیقت نه لري ورکې. صحیح دی.
نو دا ما عرض کولو چې موږ ګران ملګري د ګران کتونکو دې طرف ته متوجه زمانه ډېر عجیبه دی فوټوشاپ وکي تصویرونه وبسي یا فلمونو کې ایډیټینګ وکي صحیح دی نو دا ورته خپل نظر سره کسي چې د انسان سترګې غولوي صحیح دی نو دې طرف ته باندې ایمان مارولو دا اعتقاد دی باندې ما ساتو دینه ځکه چې انسان بیا منحرف کېږي نورو لارو طرف ته ځي نو بهتره ده چې قرآن په کار دی مو هغه شی چې مو دپاره قرآن نه ثابت نه ده شغه زه بودیم مو خاموش شو هیڅ ما میو یا او یا نه میو ځکه صحیح دی